ثوابي اکشن کمیټه دنه جاری ده دې ځای کې د ډي سي صاحب د اپس مخې ته هغې دغلته کې سپیچونه هم کوي اړم دي او ټیک ټاک پوینټس اوچت کړي دي چونکې تاسو ته پته یې ټوله زه ثوابه یم د غیر وجه متاثره ده ټول ګاډي هم لوړ دي ای بس کې مذاکرات وختي وشو چې ما واوري چې مذاکرات ناکام وشو نو دا ما خپله ذمه داري وګڼله چې ته دې له لاړ شه د مذاکراتو نوعیت تپوس وکړه چې دا مذاکرات ناکام ولي شو او مذاکرات شوي سو زه ډي سي صاحب ته لاړم هغه زه بریک کړم چې مذاکرات خو دا پوینټ سو دا خبرې وي موږ خو د هغې جواب په انتظار یو چې موږ زو عوامو نه تپوس کوو زه رالم ما د ثوابي اکشن کمیټې سره خبرې وکړې هغې کې ثوابي اکشن کمیټې کې زموږ پوره تقریبا 9-10 کسو یو کمیټې جوړه شوه چې هغې ړومبی دا ووایي چې موږ سره ډي سي صاحب او ډي پي او صاحب نه میلاویږي نو ته هغې خو ناست دي هغې خو ستاسو په انتظار دي موږ ټول رالو هلته کې ډي سي صاحب سره کېناستو چې کې مسعود جبار خان سلیم ایډوکیټ د پیپل پارټۍ مشرانو نورو پارټۍ نومونه غزال میر بشیرانه او 10-11 کسانو یکې خبرې وشوې د خپل پوینټسونه کېښودل د امن او امان په حوالې سره نو ډي پي او صاحب وایي چې امن او امان په حوالې سره انشاءالله 10-15 دقیقې به تاسو ته خپله اوس شی کلیر شي دوی ورته وایي چې بس ټیک ته دغه باندې موږ مطمئن یو خو اوس راځو بجلی له زموږ کمیټه ورته د ثوابي اکشن کمیټه ورته وایي چې موږ 0% لوډ شیډینګ غواړو هغه اے سی صاحب هم راغوښتی و د واردې ډي پي او صاحب هم ناست و ډي ایس پي ګان صاحبان هم ناست و اے ډي سي صاحب هم ناست و ټول اے سی ګان صاحبان ناست و هغه ورته وایي چې یاره ما سره اختیار دی د 2 ګنټو چې زما کوم اختیار دی دا خو اوس نه وشو او باقي پرمټ دی د پرمټ په نوم باندې نو پرمټ به زه هېڅ چاله نه ورکوم بغیر د ایمرجنسي دا دویمه خبره شوه بیا دا لیټر دی سمې لیکلی دی خو چونکې ډي سي صاحب وایي چې راشه هغه لیټر پیس کو چیپ ته لیږو نو که هغه اختیار کې 2 ګنټې که 3 ګنټې نو هغه به هم شي باقي ډي پي او صاحب ورته ووایي چې تاسو د پولیس فورس کو تاسو سوره فورس پکار دی د پولیو په شان به ته د خلکو ریکوري وکړي چې کوم ځای څوک غلا کوي یا میټر یې بند دی نو ته د پولیس در کومه ته 10-15 دن کې به یو ریزلټ ثوابی ورکوي نو چې غلا کم شي نو دغه به عمره کم شي دې کې اتفاق وشي چې بس ټیک ته موږ د خلکو خبره کوو چې رالو هلته کې خفه کېږو نه سلیم ایډوکیټ زما محترم زما مشر هغه مایک راواغسته او یقینا چې غلط بیاني وکړه زه ډېر افسوس سره وم چې غلط بیاني وکړه سلیم خان ورته ووایي چې موږ 0% غواړو څو پورې شوی نه نو موږ نه ځو نو ډي سي صاحب ورته ووایي چې ستاسو خبرې جینیل دي خو دا زموږ د اختیار نه دي نو دې باندې خو به ټایم لګي که نه نو تاسو بهتره نه چې دا روډ له کولاو کې یو سایډ ته شئ ځکه دا زموږ خویندې میندې روانې دي ټول بیماران تکلیف کېږي نو که دا روډ آزاد شي هغه هلته راغی هغې بالکل اپوزټ خبره وکړه چې 2 ګنټې لوډ شیډینګ کمی نور هېڅ نه مني او چې دې ځای نه پاسې خپلو حجرو کې کښېنئ بالکل داسې خبره نه وه شوې نو زه ټول صحابه عوامو ته خبره کوم چې د ثوابي اکشن کمیټه کمې خبرې دي زه به ذاتي حیثیت زما پارټي د هغې کلک تایید کوي او کلک عملګرتیا کوي خو د هغې هرګز دا مطلب دا نه دی چې دلته کې کوم کار کېږي ډي سي آفس مخې ته او عوام یې کېنولی دی او غلط بیاني کېږي نو زه په دې څیز باندې ډېر سخت خفه یم پکار ده چې ډي سي آفس کې کومې مذاکرات شوي وي چې هغه دلته راغلی وي او دلته خلکو هم هغه شان ویلی شوي وي تاسو یو ځل بیا سوچ وکئ چې څوک ټیک دي او څوک غلط دي هسې نه چې زموږ محترم وروڼه چې کوم سیاسي ژوند ځان کې پیدا کوي او زما د عوامو د تکلیف ورکوي نو تاسو پکار چې هغه وپېژنئ ډېر ډېر مهرباني